अस्सलाम वालेकुम मलगरो सेहत कार्ड څنګه د عمران خان یو انقلابي منصوبه ده. صحت کارت باندې اوسه پورې څومره کسانو علاج کړی دی. 2-3 میاشتې مخکې موږ دا اوریدلی چې موجوده حکومت صحت کارت بندوي، خو اوس موجوده حکومت دې دپاره فنډز منظور کړل. نو حکومت ولې مجبوره شو چې صحت کارت دپاره فنډ منظور کړل؟ د دې څه وجه وه اب هم تاسو ته وایم. او ډېر خلک دا وایي چې صحت کارت اصل کې دا منصوبه نواز شریف شروع کړې وه. نو د دې حقیقت څه دی اب هم تاسو ته مخې ته اقدم. او یو انټرنیشنل یونیورسټي ده، نو هغې یو پیپر جاری کړی دی د عمران خان چې کم احساس پروګرام او هغوی دا ویلي دي چې عمران خان کم احساس پروګرام دی نو دنیا د هغې نه څه زده کولی شي. اب هم تاسو ته په دې ویډیو کې ویم، خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او څوک هم چې دا ویډیو ګوري د ویډیو لاندې کمنټ ضرور کوئ، او تاسو موږ د خپل قیمتي رای نه هم آګاه کوئ. ستاسو هر یو کمنټ موږ ګورو او انشاءالله موږ کوشش کوو چې په هغې باندې موږ تاسو له ریپلای هم درکو. اول راځو چې صحت کارت منصوبه مخکې موږ دا اوریدلي چې دا موجوده حکومت د صحت کارت دا منصوبه بندوي، خو اوس شهباز شریف حکومت دې دپاره 175 ارب روپۍ منظور کړي. صرف د سند نه علاوه باقي چې څومره پاکستان څونه علاقې دي نه هغه به د دې نه مستفید کیږي، هغوی به د دې سهولت نه استفاده حاصلوي. نو څه وجه وه چې حکومت دې دپاره دا فنډز منظور کړل؟ د دې منصوبې دپاره حکومت اوس ټوټل 175 ارب روپۍ منظور کړي. په دې 175 ارب روپو کې به د پنجاب صوبایي حکومت 135 ارب روپۍ خرچ کوي، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به 28 ارب روپۍ خرچ کوي، او د بلوچستان صوبایي حکومت به 6 ارب روپۍ خرچ کوي، او د آزاد کشمیر دپاره، اسلام آباد دپاره او د ترپارکر دپاره چې کم خرچ دی یعنی 12 ارب روپۍ به وفاقي حکومت خرچ کوي. نو اوس ویل کېدل دا چې موجوده حکومت دا صحت کارت بندو، خو څه وجه وشوه چې موجوده حکومت دا صحت کارت بند نه کړ؟ نه کله چې دوی د صحت کارت اعداد و شمار روکل نه دا مخې ته رالل چې اوسه پورې په دې صحت کارت باندې 60 لاک کسانو علاج کړی دی، چې په هغې کې د خیبر پختونخوا نه 20 لاک کسان شامل دي او د پنجاب نه 40 لاک کسان شامل دي، یعنی ټوټل اوسه پورې 60 لاک کسانو د صحت کارت په ذریعه باندې علاج کړی دی. نو حکومت دا سوچ وکړو که چېرې موږ دا صحت کارت بند کړو نو دا 60 لاک کسان به د موجوده حکومت خلاف شي، او دا به موږ دپاره بیا ډېره زیاته ګرانه شي، ځکه چې موجوده کم حالات دي پاکستان کې کم مسایل دي نه الریډي د موجوده حکومت چې کم سیاست دی نو هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. نو دوی دا سوچ وکړو که چېرې موږ دا صحت کارت بند کړو نو بیا به زموږ سیاست ته نور هم نقصان ورسي، او دا 60 لاک کسان به براه راست د دې موجوده حکومت خلاف شي. نو اوس ځکه موجوده حکومت د دې دپاره 175 ارب روپۍ منظور کړي، او هره میاشت کې د خیبر پختونخوا نه 1,20,000 کسان د صحت کارت په ذریعه باندې علاج کوي، او په پنجاب کې 1,50,000 کسان د صحت کارت په ذریعه باندې علاج کوي، او اوس په ټوټل پاکستان کې تقریبا 17 کروڑ کسان د دې نه خپل علاج کولی شي. علاوه چې کوم صوبه سند نه هغه په دې کې شامل نه ده، ځکه چې په سند کې د پیپل پارټۍ حکومت دی، او پیپل پارټۍ په دې پروګرام کې د حصې اخیستو نه انکار وکړو، او هغوی دا وویل چې موږ خپل عوامو له دا سهولت نه ورکوو، او که چېرې د سند حکومت وغواړي نو صرف 50 ارب روپۍ به سالانه هغوی خرچ کوي، او بیا به د سند چې کوم عوام دي 5 کروڑ عوام نو هغوی به هم د دې صحت کارت نه فایده اخیستی شي. اوس ډېر خلک دا وایي چې دا د نواز شریف منصوبه ده، یعنی دا چې کله شروع شوه نو دا منصوبه نواز شریف شروع کړې ده، خو عمران خان بیا هغې کې وسط وکړو او هغې له یو نوې نوم ورکړو. نو د دې حقیقت څه دی هم تاسو ته وایم. اصل کې په 2015 کې د جرمني یو بینک دی KfW ډیولپمنټ بینک، د هغې بینک په تعاون سره د خیبر پختونخوا حکومت هغې ټیم کې په خیبر پختونخوا کې د PTI حکومت و، نو هغوی د دې بینک په تعاون سره دا یو وړوکې شان پراجیکټ شروع کړو صرف په 4 ضلعو کې، او 4 ضلعو کې هم صرف د 4% کسانو دپاره دا پراجیکټ شروع کړو، خو د هغې ریزلټ دونه ښه راغی چې بیا هغه پراجیکټ 10-12 ضلعو ته ورسو، او بیا هغې ته نواز شریف وکتل. نو بیا نواز شریف هم په پنجاب کې په 4 ضلعو کې دا پروګرام شروع کو، او خو هغې دپاره فنډز جاري نه کړل، خو بیا چې کله 2018 کې د PTI حکومت په پنجاب کې راغی نو د هغې دپاره بیا د PTI حکومت 90 ارب روپۍ چې کم فنډز و نو هغې جاري کړو. نو اوس دا صحت کارت دا منصوبه کو هر چا شروع کړي وي هغې چې کوم حقیقت خو ما تاسو ته ووي، خو دا یو انقلابي منصوبه ده. یقینا دا د عمران خان یو انقلابي منصوبه ده، ځکه چې
چاته 2 وخته روټۍ نه میلاویږي نو هغه هم یو ګران هسپتال کې او یو پرایویټ هسپتال کې هم کم ځای کې چې یو ډیر مالداره کس چې هلته یو کس سوچ هم نشي کولی چې دلته به زه لاړ شم نو هلته خپل علاج کولی شي نو یقینا دا ځکه یو انقلابي منصوبه ده. اوس ډیر خلک دا هم وایي چې دا صحت کارت حکومت ته ډیر ګران پروزي نه دې کې هیڅ حقیقت نشته ځکه چې یو کس باندې صرف $3 خرچه راځي یعنی پی کس $3 خرچه حکومت په دې صحت کارت باندې کوي او ټوټل چې کوم د پاکستان بجټ دی نه صرف 2% بجټ هغه په دې صحت کارت باندې خرچ کیږي او چې کوم عالمي معیار دی نه کم از کم 4% بجټ په صحت باندې خرچ کول پکار دي خو د پاکستان عوام پاکستان حکومت اوسه پورې صرف 2% بجټ په صحت کارت باندې خرچ کوي او باقي 1 یا 2% په نور چې کوم صحت سہولیات دي نو په هغې باندې خرچ کوي. اوس د کیلیفورنیا یو یونیورسټي ده هغوی د عمران خان چې کوم احساس پروګرام و نو د هغې تعریف یې کړی دی او هغوی په دې باندې باقاعده یو پیپر شایع کړی دی او دی ویلی دی چې دنیا څنګه د عمران خان چې کوم احساس پروګرام دی نو هغې نه دا زده کولی شي چې موږ به په غربت کې څنګه کمې راولو. نو عمران خان په احساس پروګرام کې مختلف پروګرامونه شاملو په هغې کې احساس کفالت پروګرام دی په هغې کې لنګرخانې وي په هغې کې پناهګانې وي په هغې کې راشن کارډ او صحت کارډ او په هغې کې کسان کارډ او په هغې کې سکالرشپ وي د سټوډنټس دپاره په هغې کې انصاف معذور و بزرګ کارډ او په هغې کې مزدور کارډ او روشن ډیجیټل اکاونټ نو دا منصوبه چې دا د احساس پروګرام دا د عمران خان یو انقلابي منصوبه وه او د کیلیفورنیا سټینفورډ یونیورسټي په دې باندې باقاعده یو پیپر شایع کړی دی او د دې تعریف یې کړی دی چې د دنیا نوره دنیا چې ده هغه څنګه د عمران خان د احساس پروګرام نه دا زده کولی شي په دنیا کې مونږ غربت کې کمې څنګه راولو. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه وي مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ او خپله قیمتي رایې را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.